د عید میلاد النبی باره کې چې د دې آغاز د کله نه شوی دی چې دا موجوده چې کوم رواج شروع دی په دې بار ربیع الاول باندې او دا کیسې کېږي؟ مروجه عید میلاد النبی چې اوس کوم مناویږي، ابتدا د دې میلاد سلطان ابو سعید مظفر الدین هغه کړی وه او هغه 586 هجری کې د اربل ښار د هغې گورنر جوړ شو او بیا د هغې نه بعد تقریبا 604 هجری کې هغه ډومبی انعقاد وکړو د عید میلاد النبی ډومبی هغه شروع کړو 6 صدای یعنی 600 کاله د دې امت چرته کې د میلاد د پاره محفل نو سجاو کړي، هغې د پاره خلق نو راجمع کړي، هغې د پاره اجتماع نو کړي. دا صرف او صرف سلطان ابو سعید مظفر الدین هغه د ابتدا 604 هجری کې کړی دا. بیا تاریخ ابن خلقان لیکلی دی چې کله د دې ابتدا وکړه نو بیا اربل خار پاغي کې بدا مجلس داغه انعقاد کېدو، هر کال نهایت شان او شوکت سره درستخانونو به پکې بیا خواره شو او جلوسونه به پکې اوتل. غیر چاپیره چې کوم علاقې وي هغې کې چرچه شوه چې یاره دغه شانتې شای اربل هغه خو د نبی علیه صلات وسلام ولادت باسعادت پاغې باندې لګیا دی او هغه مناوی. نو بیا بغداد تا، موصل تا، جزیرې تا، سجاون تا، بلاد عجم تا، شاعران، واغزین، گویا دا ټول براتلل د باچا د خوشحالولو د پاره. او د الله شان د هر زمانه کې علماء سو موجودی. دغه زمانه کې یو عالم او هغه ډیر مشهور و، داغه نوم ابن دحیه، هغه خراسان ته روانو، اربل خار باندې تیرېدو. نو خراسان ته په اربل خار چې کله تیرېدل کېدل فتح ورته ولګېده چې دې ځای یو باچا دی او هغه د میلاد انعقاد کړی دی او په دې ډیر زیات خوشحالیږي او په دې ډیر مین دی. نو هغه راتاو شه اربل خار ته راغی او بیا یې په هغې باندې رساله ولیکله په تایید د عید میلاد النبی کې التنویر پی مولد سراج المنیر. ړومبه رساله دا د لیکلې وه په تایید د عید میلاد النبی کې. بیا د باچا دربار ته ځانم ورسو، د هغه مخې ته هغه کتاب هغه پړاو کو. نو هغه ولا تقریبا 1000 اشرفه انعام کې ورکړي. دغه ځای نه آغاز شوی دی. خصوصا په دې کې 3 کارونه دی کول. یو خدا انعقاد د مجلس چې کو 12 ربیع الاول باندې وکړو، بس دا یو مین تعین کړو. او دویمه خبره ده علما صلحا د دې اجتماع به جوړوله، هغه به وته ټول را جمع کول. او دریمه خبره ده د محفل په اختتام کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په روح مبارک باندې ایصال ثواب د پاره لنګر به ورکو او هغه به دغه کشانتي درستخانونه خوار کړیو او خلق بدلره لري ځای نه راته. کله چې دا رسم شروع شو په هغه علاقه کې علما دایره کې عام نه، علماء د دایرې نه، علما او دایرې نه لږ بهر شه عوامو ته. کله چې د عوامو لاس لراغې هغه پکې نوي نوي څیزونه شروع کړل. نن چې موږ تاسو سوینو عید میلاد النبی په موقع باندې دا کم څیزونه چې کیږي دا ټول د هغې نه ابتدا شوي، دا رو رو ترقي کېده دې حد ته را ورسېده چې هغه بیا هغې کې چراغان وکړل، هغې کې نور څیزونه جوړ کړل، نور یې جوړ کړل او بنیاد یې د ایښی دی. چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ولادت د هغې تاریخ وفات څه دی، دې کې چا اختلاف دی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پیدائش د هغې کې شدید اختلاف دی. یو د هغې نه